یو ځلې یو ځای کې مناظره چې کوم ده هغه منعقد شوې وه او مناظره په دې بنیاد باندې وه چې جنت ته به کوم خلق ځي جنت ته به کوم خلق ځي نو علما کرام لیکي وایي څه یو دغه یو د دې عیسایانو چې کوم پاپ دی د هغوی مذهبي پیشوا ته پاپ وایي ښه صحیح شوه هغه یې راغوښتی یو د دې یهودیانو چې کوم مذهبي مشر د ربي به ته وایي هغه یې راغوښتی یو د مسلمانانو یو عالم چې کوم دی هغه یې راغوښتی د دنیا مختلف مذاهب راغلي وو نو لومبی هغه صاحب سوال وکړو وی سره وی جنت ته به کوم خلق ځي ځکه هر یو فرقه هر یو دین والا وی چې سره چې موږ به جنت ته ځو دا نور به نه ځي نو علما کرام لیکي وی دا د مسلمانانو د طرف نه مسلمانانو د طرف نه عالم دی محمد ابن عبده ٹھیک شوه دا یو عالم دی دی پاسېدو لومبی د خبره شروع کړه خو چې خبره شروع کړه که نه نه د یهودیانو او د نصرانیانو هغه چې کوم مذهبي پیشواهانو هغه یې خبرې ته سم نه شو بس پاسېدل لړل ښه هغه به ته وایي حضرت جنت ته به موږ مسلمانان ځو ځکه که چېرته یهودیان دي نو یهودیان هغه څه کوي صرف چې کوم نه په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان نړي په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان نړي خو زما د پیغمبر نه انکار کوي هغه حق نه مني او مونږ مسلمانان به دا وو چې حضرت موسی علیه السلام حق پیغمبر دی د الله تعالی د طرف نه ورته نبوت میلاو دی او بل د عیسایان دیم چې کوم دی د حضرت عیسی علیه السلام متعلق خدا چې کوم دی د عقیده دا غلطه ده دیم دا وایي چې ګینې عیسی علیه السلام پیروکار به جنت ته ځي نور څوک په نه دي وی موږ مسلمانان وایو چې د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تمام پیروکار به جنت ته ځي خو په شرط دی چې ټول انبیا را سره مني چې ټول انبیا را سره مني وی موږ ټول انبیا منو وی جنت ته به موږ ځو وی دی به نه ځي هغه نور وړو خوله کول او نه کړل دغسې لړل پوهېږئ نو بهرحال